څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي نو د هغوی دپاره نن ډیره زیاته پریشان کون ورځ هم ده او د اپډیټ په انتظار دي چې آیا نن 19 تاریخ یادېدلی کېدو چې د عمران خان د ګرفتارۍ پوره چانسز دي نو ټولو دپاره څه لږ غوندې اپډیټ ستاسو سره شریک کومه خو دغه اپډیټ د ټولو ملګرو سره لازمي شیر کړئ د اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي ملګرو نو هغه دغه معلومات دي چې عمران خان ته په 3 چې کوم کیسونه دي نو باقاعده په هغې کې هغه ته د 26 تاریخه پورې ضمانت میلاو شو او دغه چې نور کوم کیسونه دي نو د وکیل د خولې مطابق دا خبره ده چې عمران خان به په خیر خیریت سره چرته ځي واپس به چرته ځي زمان پارک ته خو دلته کې یو خبره ځان سره نوٹ کوي ملګرو نن په اسلام آباد کې ډیر زیات تیز باران عمران خان سحر په دعا باندې د خپل بنگلې نه رخصت شو د زمان پارک نه او د آئین او د قانون مطابق هغه خپل پیشیانې د عوامو ته وښودې چې نن زما د ګرفتارۍ 100% چانس هم دی ځکه ملګرو دې سیټ کې تاسو ته تصویر ښکاري هم چې ډېر غټ پولیس نن یو ځلې بیا په اسلام آباد کې تعینات شوي دي خو د هغې باوجود هم عمران خان نن خپل پیشي او نن خپل حاضري دا وګڼله چیرې زه د آئین او د قانون مطابق خپل پیشي وکړم بل طرف د ملګرو که تاسو وګورئ نو پرون په عدالت کې د رانا ثناء الله یو کیس و چې په هغې باندې باقاعده جج غوسه ظاهره کړې ده چیرې وجه څه ده چې رانا ثناء الله دې کیس ته پیش کیږي نه او وکیل هره پیره د هغه ضمانت منظوري ورکوي او رانا ثناء الله چې کوم دی هغه ښه په سور زندګي تیری دلته که د آئین او د قانون حالات وګورئ ملګرو نو رانا ثناء الله کوم چې د هغه کیسونه چلیږي اوس هم په عدالت کې د هغې باوجود هم هغه یو په ډېره غټه عهده باندې په دې موجوده حکومت کې تعینات دی نو دلته د آئین او د قانون څه قدر نشته دلته کې عوامو کې اوس پویوالی او شعور راوچت شو چیرې عمران خان چې هغه د آئین او د قانون مطابق خپله پیشي کوي چې هغه ته پکې دا هم ښکاري چیرې زما د ګرفتارۍ چانسز هم دي زما د ختمولو چانسز هم دي د هغې باوجود عمران خان د آئین او د قانون مطابق خپل پیشي هغه په عدالت کې لازمي کوي نو دلته عوام په دې باندې پوه دی چې رانا ثناء الله کوم چې د هغه کیس په عدالت کې چلیږي د هغې باوجود هم د اوسه پورې رانا ثناء الله عدالت ته ځان پیش نه کو د هغې باوجود هم چې جج پرون غوسه شوی هم دی او پولیسو ته ویلي دي چیرې رانا ثناء الله لاس نیولې عدالت ته راولې خو رانا ثناء الله کیدای شي د جج صاحب په دغه خبره باندې خندا هم کړي د ځان سره مسکې شوی هم وي ځکه چې هغه ته بده ده چې دلته د آئین او د قانون چې کوم دی څه اهمیت شته نه نو جج بیا څنګه دا خبره کوي چیرې رانا ثناء الله هغه لاس نیولې عدالت ته راولې بل طرف د ملګرو وزیر اعظم چې کوم زمونږ شهباز شریف صاحب دی نو هغه دا خبره کړې ده چې کومې 15 میاشتې دا په فایر فایټینګ کې تېرې شوې نو زه هغه شهباز شریف صاحب ته دا خبره کوم چې تا ولې په فایر فایټینګ کې تېرولې چې ته د عوامو د خدمت دپاره راغلی په دې ملک باندې مسلط شوې نو بیا به دې هغه خپل چې کوم تا ته وزیر اعظم توب میلاو شو نو هغه به دې عوامو ته پیش کړی وی چیرې ما ته د 15 میاشتو دپاره حکومت میلاو شو خو زه ګورم چې زه عوامو له څومره ریلیف ورکوم نو د عمران خان هغه فایر فایټینګ د عمران خان طرف ته اشاره ده چې کوم فایر فایټینګ دی نو هغې ته کوم ځای ته ورسولې په دې باندې خو ته پوهېږي نه دلته که مقبولیت وګورئ نو د عمران خان ورځ ته ورځ سیوا کېږي نو شهباز شریف صاحب ته دا خبره کومه چې منم چې ته به دا سوچي چې زه به ټول عمر دپاره به د پاکستان مسلط شمه خو هغه فیصله چې کومه د بره نه کېږي نو فیصله هم حق ته وي نو چې ته څومره هم ایزارېږي نو هغه چې لږ ډېر کم عزت دی نو هغه هم ته په خاورو کې میلاوې دغه هم ملګرو یو څو اهم ترین اپډیټ چې تاسو سره مې شریک کړل تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ اخره کې یو اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې مسلمان دې وي الله